50 کاله وشو چې ستړی شم. د الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا مې صرفه نه ده کړې. یو شی پاتې و، په یو حدیث باندې عمل چې هغه افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد. هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړي. زما دیدانو 14 اگست او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده. 50 کاله وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې وه. الله پاک په دا مهرباني کړې وه چې دا ملک د انګریز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو. او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګریزانو د ورکولو د دیوبند نه شوی. بیا په پېښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړو. د انګریز د لعنت نه الله دا ملک خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګریزان چې تله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلې چې خفه کېږئ ما، ستاسو هر څه زمونږ به سر وچشم دي. څنګه چې تاسو ګډېږئ داسې به مونږ هم ګډي. څنګه چې ستاسو ښځې میمانې به دلته ګډېدي په کلبونو کې، داسې به زمونږ ښځې هم ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي، ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بیګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ. نن بیګاله به کېږي. چا اوږدي اوږدي پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډۍ جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د ابله ورځ راسې دا ده نو هغه پلاستیک ګوډۍ چې مې ابله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه کوم هلکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان وو، نن بیګاله به تشریف پېښور ته راوړي. نو هغې هم ځان سره په ډېټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان. د مور وادم دی، دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي؟ دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه؟ واورئ، په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ، د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ، ښځې کنټرول کئ، ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي. تباه به شئ، جاړئ به. هغه عمري زندګي چې کومه ده اب هم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو، او که د الله د قانون مقابله پکار وه څه پکارو؟ نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص کړو. نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره، په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نه شوه. تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی. الله لوی دی که لاډ میکالې لوی و؟ نه، لاډ میکالې زمونږ د مور میړه وکړه. د لاډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کېږي. او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی. دا ذلیل قوم چې مردار شي، ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملوانې مونږ کور کې راغلی دي، دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساړه پیچھے چیسکې مار دی. چیسکې نه مارنه توړې. زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه د خر زامن. خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي، د پردي دوکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله ورکړي او داسې به ګوري. او چې په لاره رواني کړ هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم، دا چڼي مڼي ملته ډېر وو. چڼي مڼي ملسه
ویل چڼي مړي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه د لاډ میکاله انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼی مړی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوئ چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې مغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼی مڼی وایي که نه وایي اوس نه لګیا یئ ګډېږئ او ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انتسا جی انستا کہ میری اتنی ٹویت نہیں ہو جیسے اس نے تیاری گئی لگے 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه خو مغه چل دی وایي جیتو دی کھوتی اتھے اڑ کھلوتی وایي ټول وایي جیتو دی کھوتی اتھے اڑ کھلوتی او چې د کوم ځای خره وه ملته ودرېږي که بل څه شته هر یو به راپاسي زما ورونو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرون هم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه ده کونسلران خدای بنیاد وباسه چېرته د سړي دامن هم شي که نه چېرته به سړي هم شي خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړئ وایي ځمکې کلنګ دې زورور دی ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه ځمکې لږ حل به راته وایې ځمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه ما 3 مړي لیدلي دي 2 مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تا به ویل راپاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ ویل نه جي ته غږ مه کوه زه هم لاړم ورپسې چې د قبر ړومبۍ تخته یې رالرې کړه په خدای قسم په کرسۍ ناست یم دومره لړمان ترې راووته او دومره ویښته وپې او داسې قرار شو چې ما نړه بوټ ووته په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنوري 4 ملوانو باندې کار نه کېږي او بیا دا ملوانې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګار او ته مړ شې ملا به دا وایي چې دی دې خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله BA پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکارو که نه پکار چې چاله قرآن ورځي چاله حدیث ورځي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېدی شي نن چا چې د انګریز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي اب نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلی تھرو آؤٹ ملک به بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو
چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی. نعرې تکبیر، طالبان افغانستان، امریکا. نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټي زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده. هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټه لا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش